یو خاص کر والدینو لوم پکارداري چې بخپل بچو باندې نظر وساتي ویل شي د هر شي زیات استعمال چې دی هغه یو نشه جوړیږي نن سبا ډیجیټل دور دی نن سبا ماشومان ته ډیجیټل مسلې خو راځي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو په سکرین باندې بتا سو دي ملګری تصویران اینه دا ملګری د تعلق د لور دیر سره دی د نهم کلاس طالب علم دی او په سوشل میډیا باندې پرونه دا خبرونه راځي چې د خپل مور او پلار چې دی هغه قتل کړي دي د قتل کولو وجه دا ده چې مور پلار به د گیم نه د آنلاین گیم نه کم چې په پب جی باندې مشهور دی راغی نه به منې کاو او بیا چې کله د په غوسه کې ډیر زیات راغی او مور پلار دی بار بار منې کاو نو د تماچه راوغست خپل مور پلار یې دواړو ویشتلو او بیا د ټول نزدیات د خفقان خبره دا ده چې په آخري وخت کې مور کم بیان ورکړی په هسپتال کې ویلی شي چې مور دا خبره کړې چې زما بچی چې دی هغه نادان او ناپوه هغه ترې څوک څه نه وي ملګرو مونږ هغه قوم یا هغه خلک یو چې مونږ سوشل میډیا ته تیار نه وو او په مونږ باندې سوشل میډیا د انقلاب یا دور چې دا ډېر زیات د مخکې نه راغی کله چې یو سړی منټلی یو شي ته تیار نه وي او په هغه باندې هغه فیز راشي نو بیا د هغه نه اکثر د ټیک کار په ځای باندې غلط کارونه ډېر زیات کیږي زه چونکې د جرنالیزم سټوډنټ یم او ما میډیا چې دا د ساحه د پورې ویلې ده او زما د خپل علم مطابق په دې باندې اکثر زموږ په کلاس کې به هم ډسکشن کېدو چې میډیا زموږ ډیلی لایف څومره انفلوئنس کوي کم سړی چې څومره نیوز ګوري نو هغه د هغه ډیلی لایف څومره انفلوئنس کوي څوک په سوشل میډیا باندې څومره وخت تېري د هغه روزمره زندګي چې د هغې نه څومره افیکټ کېږي یا کم سړی چې په وایلنټ گیمونه کې یا وایلنټ آنلاین گیمینګز کې یوازې پبجي نه مختلف گیمونه دي فری فایر وغیره په دا کې نو بیا د هغه په ذهن کې د هغه په بیهیویر کې د هغه په ناسته پاسته کې څه چینج راځي موږ لومړنی د موبایل د زیات د استعمال خبرو وکړو یا د سوشل میډیا پلیټفارم د زیات د استعمال خبرو وکړو یا د گیمینګ زیات استعمال خبرو وکړو نو لومړنی څه نقصانات خو هغه دي چې هغه فزیکل دي او هغه ښکاره دي په هغې کې څه دا دی چې لومړی د آی سایټ مسله ده د سترګو د نظر مسله ده د هغې نه علاوه کم سړی چې په موبایل باندې یا په سوشل میډیا باندې یا په آنلاین گیمینګ کې ډېر زیات وخت تېري نو د هغه به سوشل کم سرکل چې هغه به ډېر زیات لیمیټډ وي هغه به په کور کې یا په یو ځایګي کې سیټ ته ناست هغه به صرف د موبایل سره کاري د ریل دنیا او د حقیقي دنیا نه به هغه په ورچوال دنیا کې ډېر زیات خوشحاله وي نو د هغه سوشل سرکل چې دی هغه به ډېر زیات کم وي د هغه به د خپل والدینو سره انټریکشن ناسته پاسته یا د خپل کور والا سره یا د غیر چاپېره خلکو سره به انټریکشن ډېر زیات کم وي د هغه سوشل سرکل چې دی هغه د دې نه ډېر زیات متاثره کېږي د هغې نه علاوه کم سړی یا کم ماشوم چې ډېر زیات په موبایل باندې یا په آنلاین گیمینګ کې ډېر زیات وخت تېري نو د هغه ته به د ملا او یا د بونز کم مسله چې د هغه به ورته هم ځکه چې دی بالکل په موبایل باندې ټیټ ناست نو هغه ته به دا مسله راځي د هغې نه علاوه که موږ د آنلاین گیمینګ خاص طور پر خبره وکړو نو په آنلاین گیمینګ کې دا څو مسلې دا دي چې هغه اکثر مخې ته راځي او په هغې مسلو کې لومړنۍ مسله دا ده چې کم ماشوم چې دی هغه وایلنټ گیمونه کوي اګریسیو گیمونه کوي هغه گیمونه کوي چې په هغې کې ډز او مرګ ګمار او مرګ جوبلي نو په هغه په بیهیویر کې به لومړنۍ دا هغه کیني چې هغه به اګریسیو کېږي هغه به غوسه کېږي یو خبره ده بله خبره ده که موږ دې خبرې ته وګورو دا به زموږ روزمره په زندګۍ کې یا زموږ کوم ماشومان چې ګیمونه کوي د هغه په بیهیویر کې به موږ ډېر زیات په اسانه باندې دا خبره موږ معلومه کړو چې کله دا ماشوم په موبایل کې په گیم باندې لګي او دته د دې ټایم کې ته د کار وایې او ورته اواز وکړي نو په هغه باندې ډېر زیات غوسه ولې ورځي او مطلب هغه اګریسیو کېږي او هغه دا وي چې په دې ټایم کې ماته چا د کار نه ویلې د هغې نه علاوه تاسو دې خبرې ته هم سوچ وکړئ یا کم ملګري چې کم گیم کوي هغه د دې خبرې ته سوچ وکړي کله چې دی دا گیم وګټي یا نیکسټ لیول ته لاړ شي یا د هغه په هغې ټمپرري هار چې دی هغه دته هغه لیول چې دی هغه کراس نه کوي نو کله چې دی دا میچ وبیلي نو دی د خولې نه کم کنزل او کم غلیظ الفاظ او کم غصه او اګریشن چې دی هغه موږ ته چوکېږي نو ملګرو پبجي داسې گیم دی یا مختلف سوشل میډیا کم وایلنټ گیمونه باندې چې دي یا سوشل میډیا چې په دې باندې کله یو ماشوم ډېر زیات ټایم تېري نو دا هغه بیا چې کم په ورچوال دنیا کې کم کارونه کوي نو هغه دا کوشش کوي چې هغه بیا په حقیقي دنیا کې هم وکړي یو ماشوم چې هغه ډز او ټوپک او تماچه په گیم کینی نو هغه بیا د دې سره په عام دنیا کې هم شوق پیدا کیږي او د هغه په بیهیویر کې غوسه او عدم برداشت هم راځي نو هغه بیا دې ته نه ګوري که مور منې کي که والد صاحب منې کي که په کور کې بل مشر منې کي نو هغه ته په جنګ هم ورځي او که چېرته ټوپک تماچې ته هغه ایکسیس او اویلیبل ورته نو هغه بیا په هغې باندې ډز هم کي د اوسه پورې پبجي یا نور سوشل میډیا پلیټفارم خاص کر ټیک ټاک په زه د ویمه
چې هغه د ډیر شي پښتنو یا ډیر شي پاکستانیانو ځان چې دی یا د هغه قیمتي ژوند چې دی هغه واغستو د دې لالچ لپاره چې زه یو داسې ویډیو جوړ کړم، زه یو داسې لیول ته یا په گیم کې لاړ شم چې هغه بل څوک ورته نه تللی یا نیکسټ لیولي، نو هغه د هغې د کوشش لپاره بیا مختلف ویډیوز جوړي یا مختلف لیول ته ځي، نو هغې لپاره کوشش کړي. نو په هغې کې هغه چې کله ناکامه شي نو بیا یا په خپله خودکشي وکړي یا دومره اګریسیو شي چې په کور کې یا په خوا کې ورته څوک هم وي نو په هغه باندې خپل قار وباسي. په دې طریقه باندې چې دی زموږ سوشلز کم هغه نارمز چې دي او یا زموږ کم ویلیوز چې دي یا زموږ رشتې چې دي هغه زموږ متاثره کېږي. نو والدین له پکار دي. یو خبره به زه دلته دوباره دا خبره وکړم چې زه دا خبره بار بار کوم چې زموږ په تعلیمي نظام کې د یو ډېر غټ چینج ضرورت دی. دا پخوانی کیسې او پخوانی کم مسلې چې وه هغه خو پخوانی نظام تعلیم و چې هغه به موږ ته کاونټر کولې، موږ ته به د هغې مسلې حل راواسو. نن سبا ډیجیټل دور دی، نن سبا ماشومانو ته ډیجیټل مسلې خو راځي او هغې ته ډیجیټل پرابلمز چې دی هغه فیس کړي. خو نو ټیچرانو له پکار دی، په سکولونو کې پکار دی چې باقاعده په دې باندې سیشن وشي، په دې باندې سیمینار وشي او ماشومانو ته د اوسني ډیجیټل دور کم مسلې چې دي یا د هغې استعمال چې دی په هغې پوهې کړي. ځکه ویلی شي د هر شي زیات استعمال چې دی هغه یو نشه جوړیږي. هغه که موبایل دی، هغه که چېرته هیروینز دی، یا که چېرته چرس او پوډر دی، یا که هغه عام شی دی، خو کله چې د هغې اکسس استعمال شي نو هغه بیا یو قسمه نشې ته هغه اوړي. او زمونږ نن سبا ماشومان چې هغه په دې انلاین گیمینګ کې ډېر زیات چې دی هغه ملوث دي او بیا په هغې کې هغه د یو نشې او د جنون حد ته رسي او په هغې باندې بیا د هغې ټوټل هغه کور والي سره چې کوم رشته چې ده یا د هغې کوم منټل هیلث چې دی هغه افیکټ کېږي. موږ له پکار دا دي او خاص کر والدینو له هم پکار دا دي چې په خپل بچو باندې نظر وساتي، خپل بچي چې دی هغه ډېر زیات موبایل ته یا ډیجیټل میډیا ته نه پرېږدي. ځکه چې دا لږ لږ چې دی دا بیا راځي او د دې نه یو داسې طوفان او یو داسې آتش فشا جوړ شي چې هغه کله راوخوټ کېږي نو بیا د کور هغه ټول امن یا خوشحالي چې ده هغه بیا له ځان سره تباه کړي. د لوی الله په امان.